औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې تاسو بخیر خوشاله وئ او د خپل صحت خیال ولرئ. ځکه د صحت خیال لرل د دې وخت غټه پرایورټي ده. د آنلاین کلاسز سلسله کې نن زمونږ لیکچر دی په پاک انډیا ریلیشنز باندې. The relations of Pakistan with India or the relation of India with Pakistan. چونکې دا د IR تاسو چې کوم کورس کانټینټس دي د هغې کې دا یو چپټر دی څنګه پاک چاینا ریلیشنز، پاک رشیا ریلیشنز، پاک US ریلیشنز، پاک افغانستان ریلیشنز، پاک سعودي عربیا ریلیشن and پاک انډیا ریلیشنز. دې کانټینټس باندې دا چپټر چې مشتمل دی. خو زموږ اولنی ټاپک چې هغه پاک انډیا ریلیشنز ولې ما سلیکټ کړو، ځکه مې دا سلیکټ کړو چې زموږ چې که نور ریلیشنز دي که د سعودي عرب سره دي، که د رشیا سره دي، د انډیا سره دي یا د چاینا سره دي، هغه که موږ جوړو نو موږ لاول ګورو د انډیا ته خپل زموږ چې کوم ریلیشن دي د دې په بیس باندې موږ دا نور ریلیشنز چې نو هغه ریلیشنز جوړو. اوس the relations of Pakistan with India or with other country or neighboring country, that is important thing. ځکه په دې ګلوبلایزیشن کې ګلوبلایزیشن مطلب چې the cross border flow of goods, services, currency, culture and all things from one country to another country is called globalization. او په globalization کې interdependency between countries څنګه چې د یو انسان په بل انسان باندې ډیپنډنسي د خپل ضرورتو لپاره د خپل نیډز لپاره د چې کومه ډیپنډنسي دغه شانتي په globalization کې د دې کنټریز په بل باندې ډیپنډنسي. نو که فرض کا زمونږ نیکسټ ډور نیبر چې د هغه سره زمونږ ریلیشنز خراب وي نو موږ بیا موږ ته په ټریډ اینډ کامرس کې موږ ته پای کې ایشوز پیدا کیږي، موږ ته پای کې پرابلمز وي، زمونږ د اکانومي کمزوري موږ به چې نو موږ به بجای دی چې خپل ملک کې یا انډیا خپل ملک یا پاکستان خپل ملک کې چې هغه چې کوم انټرنل کور ایشوز دي په هغې باندې هغه فوکس وکړي نو موږ هغه زمونږ ریس چې هغه د ویپنز دپاره او زمونږ انویسټمنټ په نور غیر ضروري څیزونو باندې. نو د پاک انډیا ریلیشنز هغه د هغې بیسس څه دي، د هغې بیکګراؤنډ څه دی، د هغې څه فیکټرز دي په هسټري کې چې د هغې د وجې نه د پاک انډیا ریلیشنز هغه کله ښه کېږي او کله خرابېږي. په هغې کې فلکچویشن دی، اتار چړاوي په هغې کې. لکه زمونږ د هسټري 1947 نه بعد کوم چې د تقسیم د ډیویژن مسله وه په څه سټیټس باندې چې هغې باندې انډیا خپله ډامیننسي په هغې باندې چې شو کړه، هغې چې هغې واخیستل کومه چې د تقسیمه کومه فارموله وه د هغې هغې خلاف ورزي وکړه، یا پاکستان چې په څه ځایونو کې په هغې کې مخکېوالی کړی دی چې هغه انډیا ګڼي چې دا پاکستان زموږ سره د دې موږ ته یا چې دی نو هغه انټینشنز چې هغه ښه نه دي. لکه کشمیر فرست وار ان کشمیر، دغه شانتې د واټر ایشو، دغه شانتې 1965 وار، دغه شانتې 1971 وار، دغه شانتې کله چې انډیا خپل اټم چې هغه ټیسټ کړي پاکستان کې چې دلته کومه سچویشن د هغې سره پیدا شي، یا دغه شانتې د ډیکیډ آف طالبانایزیشن 1980 ضیاء الحق ایرا چې کومه ده د هغې نه بعد په 90 کې د کوم چې د PPP یا د PMLN ګورنمنټ دی هغې کې کوشش کړی دی پیس طرف ته یا پیس امن د راوستو دپاره چې هغې کوم ایفرټس کړي، خو بیا په 1998 کې پاکستان چې نو هغې خپل اټم ټیسټ کړی او هغې سره ریلیشنز بیا خراب شوي. دغه شانتې د 2000 ډیکیډ چې کوم دی په هغې په سټارټ کې جنرال پرویز مشرف هغه چې پریزیډنټ جنرال پرویز مشرف هغه څه میجرز واخلي چې هغه د انډیا سره خپل ریلیشنز ښه کړي، خو هغې هم چې دی نو څه نتیجه راونه وځي. او دغه شانتې په بیک باندې بل طرف ته څه ایونټس کېږي انډیا سره، یا د هغې پارلیمنټ باندې اټیک کېږي یا نور د هغې ځینو باندې اټیکس کېږي، نو هغې الزام هغه پاکستان باندې لګوي چې د هغې سره په دنیا ممالک کې پاکستان باندې هغه بې اعتمادي هغه پیدا کېږي. دې طرف ته پاکستان چې د هغې بې اعتمادۍ هغه فضا د ختمولو لپاره کوشش کوي. سو ټول دغه داسې په یو پس منظر چې نو دغه دی
او دا مخې ته جاري دی، خو کوشش دا دی چې دې کوم هغه ډسپیوټس دي هغه که هغه انډیا ته چې کوم ډسپیوټس دي پاکستان باندې چې کوم ډسپیوټس دي هغه په کشمیر ایشو باندې دی، هغه په نور چې کوم ایشوز دي هغه پکاره چې هغه سیټل شي او ریلیشنز چې دي دواړو ښه شي، نو د هغې په وجه به ساوت ایشیا چې دا به د امن دلته به امن پیدا شي. نو د ټول ناول ضروري ده چې مونږه ځکه چې مونږه د نننۍ ورځې پورې چې یعنې انډیا پیژنو نو مونږه په کتابونو کې مونږ ته هغه یو دشمن ملک چې هغه ښودلی کېږي، خو دا د یو سټیټ د کریکولم چې هغې خپل یو دغه هغه خپل نوجوانان چې یا خپل کوم سویلین چې نه په کومه طریقه باندې هغې دغه کوي پرورش کوي یا د هغې د هغه څیزونه آګاه کوي، خو څه فیکټس داسې چې موږ انډیا په باره کې نه پېژنو، هغه پکار چې موږ انډیا هم سټډي کړو، ځکه موږ وړاندې خبره وکړه چې فرض که موږ غواړو چې موږ خپل یو ګلوبلایزیشن په ایرا کې یو ملک ځان مخکې کول غواړي، نو پکار چې هغه بل ملک وپېژني چې هلته د هغې سره د دې ریلیشن څنګه دي، که د دې ریلیشن د هغې سره ښه وي نو هغه به دوی اکسپټ کوي، هغه به د دې پروډکټس هم اکسپټ کوي، او بل به دی چې د هغې سره به د دوی هلته اکسپټنس پیدا کېږي. ورسره دغه چې کوم وي پاکستان هغه به هلته د هغې نیډز د ګوري، د هغې متعلق پروډکټ بل د هغه کم اشیا چې کوم دی پیدا کوي د هغې به ترسیل په اسانه باندې کېږي. نور خو دغه پرېږده، خو د دې چې کومه په دفاع باندې په ډیفینس باندې د دې چې کوم بجټ لګي، د دې چې کوم په ویپنز باندې کوم بجټ لګي، او د هغه ویپنز په وجه باندې چې په دنیا کې څه سوپر پاور کنټریز جوړ شوي دي. انډیا its official name is the Republic of India, the second most populous country after the China, and it is one of the big democracy in the world. The democracy, the Indian democracy, kaga for full democracy, the kaga partial democracy, da. So from the very first, the India democracy chini aga yadigi aga هغې ته مونږ هغې ولوشي کړي، هغه چې دی نو هغه لکه داسې نه ده پاکستان په شان کې چې هلته ډکټیټرشپ یا یو ورځ یعنې جمهوریت وي بل ورځ یعنې مارشل لا دغه شانتې کوي، خو د انډیا د هغې دا یو خصوصیت دی، د هغې دا یو فیچر دی چې هغه څه ده نو بیګ ډیموکراسي ده. دغه شانتې د هغې چې کوم هغه یو طرف ته د هغې عربین سی ده، دغه شانتې د هغه بارډرز چې یعنې شیر کوي د پاکستان سره، د چاینا سره، د نیپال بوتان to the north and Bangladesh and Myanmar to the east. start نه انډیا چې دی نو هغه پاکستان شانتې یو شانتې د دوی چې دی نو 14 اګست مونږ وایو چې پاکستان کې یو ورځ مخکې د هغې نه آزاد شوی دی، هغه 15 اګست دی انډیا. دا هم دغه شان چې یو نوی جمهوریت یو نوی ملک و جست لایک پاکستان، خو د هغې فرق تاسو د هغې ته وګورئ پاکستان ته وګورئ. ټیک ده 1951 India has become a fast growing major economy, a hub of information technology services. د هغې اکانومي ګروت کوي، د هغې آی ټي چې دی نو هغه بهترین که تاسو دغه شانتې ګورئ نور بلا سیکټرز دي چې هغې کې انډیا مونږ د انډیا کاپي کړو په هغه څیزونو کې. ټیک ده دغه شانتې expanding middle class, it has a space program which includes several planned or completed extraterrestrial missions. India is a secular federal republic governed in a democratic parliamentary system. لکه سټیټس دي، بعضې سټیټ چې هغه theological states دي چې هغه completely based دي په religious teachings باندې، هغې ته وایي theological states. اوس انډیا چې دی نو هغه ځان ته یو هغه سیکولر سټیټ وایي. سیکولر سټیټ مطلب دا دی چې د دې چې کومه هم پالیسي ده، د دې چې کومه هم دا چې څه هم جوړوي، څه قانون جوړوي یا کومه پالیسي جوړوي، نو په هغې کې به د سټیټ
پای کې به د ریلیجن سامل دخل نه ځکه انډیا سیکولر سټیټ انتخاب ځکه کړی دی چې په انډیا کې ډیفرنٹ ایتنیک ګروپس دي ډیفرنٹ ریلیجنس پکې دي جست څنګه چې کرسچنز دي پای کې چې مسلمز دي پای کې سکس دي پای کې چې نو څه نور ریلیجنز بودیست پکې هم دي نو دې د وجې هلته هغې د سیکولر سټیټ انتخاب کړی دی او د ملک سسټم چې نو هغه یو ډیموکراټیک سسټم دی چې په هغې کې د پارلیمنټ سي هغې کې د هغې بالادست دي پرایم منسټر چې نو هغه هیډ اف د سټیټ وي دغه شانتې انډیا چې دی نو دا یو پلورلیسټک کنټري ده پلورلیسټک مینس plural mean plus jama there are different ethnic groups which are living together here دلته چې نه diversity ده pluralism means diversity ده different religion سره د different culture سره خلک تعلق لرونکي دي او هغه اوسېږي انډیا کې دغه شانتې ملټي لینګول means کثیر الزباني چې دلته ډېرې زیاتې ژبې ویلی کېږي په انډیا کې لکه داسې دي د 2001 د سنسس مطابق په انډیا کې چې نه کې 122 په دې کې میجر لینګویجز دي او 1599 په دې کې ریجنل لینګویجز دي 1599 دي کې ریجنل لینګویجز دي سو دا د دې څخه دا د انډین سوسایټي ډایورسټي ښیي او انډین سوسایټي په دنیا کې د ټولو نه ډایورس سوسایټي چې هغه انډین سوسایټي ده India's population grew from 361 million in 1951 to 1 to 11 million in 2011 د پاکستان شانته د انډیا پاپولیشن چې هغه هم ډېر زیات گروث کوي او هغه چې ډېر زیات هغه پاپولیشن هم سیوا کوي د هغې وجه یو دا ده چې د دلته چې کوم سیټ اپ دی د سوشل سیټ اپ چې دی کوم دی هغه په د دې سوشل سیټ اپ چې هغه په اګریریان بیس دی هغه فارمینګ بیس باندې دی چې کله موږ وایو چې یو سوسایټي زموږ سره سي هغه اګریریان نو هلته پاپولیشن چې دی نو هغه سیوای چې کله زموږ سره سوسایټي چې دی هغه انډسټریالي نو هلته زموږ سره پاپولیشن سي هلته بیا پاپولیشن کمیږي دې وجې نه پاکستاني سوسایټي او انډین سوسایټي دو د اګریکلچر نه تیر وځي د اګریکلچر سیټ اپ دلته ختمیږي او انډسټریل سیټ اپ شروع کیږي دې نه بعد اوس دلته چې نو پاپولیشن چې هغه به ډیکلاین طرف ته ځي نو سیم سچویشن بوث ان انډیا اینڈ پاکستان چې دې پاپولیشن سیوا ده دغه شانتې پر کیپټا انکم انکریز فرام 64 dollars US dollar to 1498 and its literacy rate from 16 to 75 literacy rate د انډیا د پاکستان د چې هغه ښه دی پاکستان کې چې اوس 57 58 داسې دی سب anyway Indian movies, music and spiritual teachings play an increasing role in global culture. The Indian society د هغې بل یو فیچر د هغوی بل یو خاصه هغه چې دی نو د هغې بالیووډ چې دی نو هغه په دنیا کې یو ټاپ فلم میکینګ انډسټري ده چې هغه د هغې د 2017 د دغه مطابق هغې کې 1700 هغې چې نو فلمز چې هغه پروډیوس کړي چونکې موږ وویل چې انډین سوسایټي یو پلورلیسټک ملټي لینګول ملټي ایتنیک سوسایټي ده دې وجې نه د دې یو امپیکټ دی په ساوث ایشیا کې او په ایشیا کې سو او د هغې د امپیکټ دوی خپل په کومه طریقه پیدا کوي د دې امپیکټ پیدا کیږي د دې په بالیووډ باندې د دې بالیووډ فلم میکینګ انډسټري د دې او هغه چې دی نو انولي تر 2000 پورې موویز پیدا کوي او هغه موویز کې څه ډسپلی کېږي په هغې کې انډین لینګویج په هغې کې انډین کلچر په هغې کې انډین ویز اف لایف هغه په هغې کې ریفلیکټ کېږي سو هغه یو اثر لري په دنیا باندې هغه په پاکستان کې د هغې چې خپل یو ډېر غټ امپیکټ دی دغه شانتې انډیا has substantially reduced its rate of poverty though at the cost of increasing economic inequality. India is a nuclear weapon state which ranks high in military expenditure.
انډیا پاورټي باندې هم چې نو کافي حده پورې دی قابو چې د هغې بیا موملې ده، ځکه چې دوی د هغې لپاره سټیپس اخلي او ایولوشنري ارتقایي طور باندې هغه څیزونه د هغې امپروቭ کېږي. بل طرف ته چې دی نو د دې د پاکستان شانتي چونکې د دې دواړو یو عام ریس کمپټیشن دی، عام ریس دی د دواړو کنټریز، نو هغه د دې هم چې نه په ویپنز باندې په دې باندې د انویسټمنټ سیوا ده. که فرض که دواړه کنټریز دغه څیزونو باندې ایکسپنسز کم کړي او خپل عوامو ته چې نه ترجیح ورکړي، نو دواړه به چې نه دواړه ښه کېږي به او د هغې هغه پاورټي به نوره هم کمېږي. It has dispute over Kashmir with its neighbor Pakistan and China unresolved since the mid 20th century. Among the socio-economic challenges India faces are gender inequality, child malnutrition, and rising level of air pollution. آیا ورسره چې دی نو پاپولیشن انکریز یا پاپولیشن ایکسپلوژن هغه هم چې د دې یو غټ پرابلم دی. سو سټوډنټس په دې کې موږ سرټن فیچرز دی د انډیا چې هغه یو ګریټ ډیموکراسي ده، د هغې اکانومي چې هغه ښه کېږي، د هغې غربت چې هغې کمی لیټرسي ریشو د هغوی چې نه ښه شوې ده. څه پرابلمز داسې دي لکه مال نیوټریشن شو، بل طرف ته چې نه په ویپنز باندې انویسټمنټ شو چې نه په هغې کې هغې ته چې نه هغه د هغې یو کمزوري ده، د هغې یو ویکنس دی. خو دې نه بعد چې نه اوس دا موږ له پېژندل ضروري. اوس چې دی نه introduction to Pakistan. We know better about your country, its political system, its economic system, social system, and the religion we are practicing here. So, its official name is Islamic Republic of Pakistan. It's a country in South Asia. چېرته انډیا ده خو هلته سره پاکستان ځکه چې دواړه سټیپس څه شوي دي هغه بېل شوي دي. It is the world fifth most populous country with a population exceeding 2.2 million. By area, it is the uh, 33rd largest country, and it is bordered by India to the east. By area, it is the رقبې په لحاظ سره دا 33 غټ ملک دی او دا بارډر چې نو د هغې پاکستان د انډیا سره، د چاینا سره، د ایران سره، افغانستان سره دې سره دا لګېدلی دي. کومه ایریا باندې چې نن پاکستان د هسټري کې چې نو په دې باندې څه ډایناسټیز پاتې شوي دي. ډایناسټي مینس a political family, which dynasty مطلب دی یو خاندان چې په هغې کې پلار چې نو لاول د هغې کې دغه یو بادشاه یو سلطان بیا د هغې نه بعد د هغه زامن یې بیا چې نو کړنوسي بیا یې پسې کړوسي هغه حکومت کوي، دغې ته وایي ډایناسټي. سو certain dynasties څه خاندانونه دي چې هغه پاتې شوي. Persian Maurya Empire, the Kushan Empire, the Gupta Empire, the Arab Umayyad Khalifa, the Ghori Sultanate, the Ghaznavi Empire, the Delhi Sultanate, the Bengal Empire, the Mughal Empire, the Afghan Durrani Empire, the Sikh Empire, and most recently the British Indian Empire. There are different periods which you know, that these that commonly Pakistan or India هغه ټایم کې چې دي دواړو باندې یو شان چې دي حکومت کړی دی، دا پاتې شوي دي دا ډایناسټیز. مزید Pakistan was created during the partition of India as a Muslim majority region. It is an ethnically and linguistically diverse country with similarly diverse geography and wildlife. چونکې د انډیا نه بېل شوی دی نو هغه شانتې ډایورسټي په لینګویجز کې او په ایتنیسټیز کې په پاکستان کې شته. ایتنیک تاسو دلته کلیر کړم، ایتنیسټي وایي هغه group of people having same religion, having same culture, having same way of life, and having same language. So دغه شان لکه موږ که براډلی وګورو
पाकिस्तान کې مونږه میجر فور پاکستان کې 4 میجر ethnic groups دي د پنجابي ethnic group د سندي ethnic group د پښتون ethnic group and the Balochi ethnic groups are here دغه شانتي بیا پای کې سب ethnic groups هم شته سب ethnic groups دي هغه بیا چې نه د کلاش شو یا چې نه ګلګت بلتستان شو دغه شانتي Pakistan constitution uh, Pakistan adopted a constitution in 1956, becoming an Islamic republic. An ethnic civil war and Indian military intervention in 1971 resulted in the secession of East Pakistan as the new country of Bangladesh. Now was event شوي دي certain wars چې هغه دي کړي دي 71 کې دي چې نو بنگلاديش چې هغه پاکستان نه بیل شوی دی. So the India the introduction about was Pakistan introduction چې دا غي official name چې د پاکستان Islamic Republic of Pakistan is a country like in South Asia like India in South Asia او د دنیا د most populous country دا دغه شانتي د population چې نه 212.2 million to 12.2 million د population چې نه هغه سوا ده او دغه شانتي د رقبې په لحاظ سره چې نه دا 33 غټ ملک دی دنیا کې پر سره ور سره د دې بارډر چې نه هغه یو طرف ته زموږ انډیا ده افغانستان ده چاینا ده او ور سره چې نه ایران ده سره so these countries are bordering Pakistan then کوم ایریا چې نن پاکستان دی کوم باندې پاکستان واقع دی هیستوري کې هم دا چې نو دلته هم مختلف ډایناسټیز چې ناغي ګورنمنت کړی دی dynasty means a family which is a ruling family but that family is ruling that area for a long time لاولای کې دغه پلار چې نه ګورنمنت کې رولینګ کوي بیا د غي زوی بیا د غي نوسي بیا ورپسې کړوسي سو دغه فیملی چې نه دغه ګورنمنت کې دا په لکه موږ وایو چې ډایناسټي ان سعودي عربیا دا یو پولیټیکل ډایناسټي ده هغه چې نه د سونو کالو پورې هغه چې هغه ګورنمنت کې ده ډایناسټي دغه شانتي په انډیا کې هغه وخت چې کله پاکستان او انډیا چې یو متحده هندوستان کې هغه مختلف ډایناسټیز پاتې شوي لکه the Maurya dynasty show, the Kushan Empire show, the Gupta Empire, the Arab Umayyad, the Ghori Sultanate, the Ghazni Empire, the Delhi Sultanate, the Mongol Empire, the Mughal Empire, the Afghan Durrani Empire, the Sikh Empire, and most recently, the British Indian Empire. So, dagi agasar هغه چې هغه زموږ په کلچر باندې په ریلیجن باندې په لینګویج باندې زموږ په وے اف لاک باندې باندې هغه ډېر ټول امپیکټ شته دا شانتي the creation of Pakistan هم هغه چې 14 August 1947 it is an ethnically and linguistically diverse country like India so څنګه چې ما تاسو ته وړاندې وی چې انډیا هغه دومره دلته چې دغه پاکستان او انډیا هلته چې دغه امپایرز پاتې شوي دي د هغې امپیکټ دی نن چې انډیا یو ډایورس کنټري سیم پاکستان چونکې د انډیا نه د رقبې په لحاظ سره چې وړه ده پاکستان رقبه چې د انډیا نه چې کمه ده دې وجې نه چې هغه ډایورسټي دلته هغه شانتي نشته لکه څنګه چې انډیا کې لکه موږ وایو چې په 122 هلته میجر لینګویجز دي انډیا کې یا 1599 هلته چې ریجنل لینګویجز دي پاکستان کې هغه شانتي نه دي پاکستان کې موږ چې لګ بګ ګورو دلته 28 ما وړاندې لیدلی یو بک کې خو 50 نه چې سیوا لینګویجز چې دلته ویل کېږي ریجنل لینګویجز د انګلیش اردو چې هغه نیشنل لینګویج دی دا آفیشل لینګویج چې هغه انګلیش دی هغه شانتي مادری زبان چې هغه پښتو سندي بلوچي پنجابي دا ویل کېږي دلته دغه شانتي د ملک د سیستم د چلولو لپاره دلته اولنې کانسټیټیوشن چې هغه 1956 کې چې هغه جوړ شو after long efforts چې د 47 نه بعد د 56 پورې چې د ملک لپاره داسې یو نظام نه و چې هغه دوی چلولی د هغې مطابق دوی د ملک سیستم چې هغه لاز چې کوم دی هغه د کړی
سو پای کې ډېر غټ ګیپ و د هغې څه وجوهات د هغې د وجې نه چې دی نو هغه ګیپ دې کې راغلی خو مخې ته کنټینیو لیکچر بوځو مخې ته دغه شانتې دلته پاکستان هغه سیورل انټرنل ان ایکسټرنل دلته مسلې د هغې هم د شکار دی بارډر چې نو هغه زموږ سکیور نه دي د انډین بارډر شو یا د افغاني بارډر شو دغه سکیور نه دي ورسره چې دی نو زموږ انټرنل ایشو چې دی نو زموږ 1971 کې بنګال بنگلاديش چې هغه د پاکستان نه جوړ شو چې هغه د لپاره یو غټ ټریجډي وه دغه شانتې او د هغې نه څه جوړ شو د هغې نه نیو د هغې نه بنگلاديش د هغې نه ساز شو هغه بنگلاديش شو په 1973 کې پاکستان یو نوی آئین چې نو هغه جوړ کړو هغه آئین چې نو هغې ته یو کمپلیټ کنسټیټیوشن چې نو هغې ته ویلی کېدی شي او د هغې مطابق چې نو د ملک اولي ځل باندې چې نو نیم شو اسلامیک ریپبلیک اف پاکستان د دې چې نو آفیشل نیم د دې دغه شو وټاکلی شو ورسره دلته چې کوم سم چې سیسټم دی هغه به د قرآن او د سنت مطابق هغه چلولی کېږي دې کنسټیټیوشن کې داسې In 2008, Pakistan transitioned to the civilian rule since پورا دلته چې دی اولنی ورځ باندې چې نو هغه لکه پاکستان چې دا قائد اعظم محمد جناح چې کوم دا هغه ساينز چې دا یو ډیموکراټیک ملک دی دلته جمهوریت دی دلته د عوامو حکمرانی دلته چې نو رول اف لا وي هغه سيزونه چې نو هغه د ډېر وخت پورې چې نو وزنګول شو هغه چې نو د هغې د وجې نه په ملک کې چې نو همیشه ټګ اف وار رسکشي چې ورته وي هغه د ملیټري او د سیویلین درمیان کې چې نو هغه شوې ده او دلته چې نو د جمهوریت نه زیات دلته چې نو مارشل لا چې نو پاکستان کې هغه نافذ شوی ده هغه چې نو حکومت کړی صرف وس چې نو وس لږ موږ وایو هغه پاکستان خپل هغه سټارټ وس واغسته د 2008 نه دلته چې نو جمهوریت سټارټ شو جمهوریت مطلب سره چې هلته د عوامو حکمراني ده ګورنمنت اف د پیپل بای د پیپل and for the people so was چې نو ریپرزنټیټیو چې هغه پارلیمنت ته لاړل هغه سېنات ته لاړل هغه چې هغه به لیجسلیشن کوي د هغې نه بعد به چې نو پاکستان به چې نو هغه به سټارټ اخلي که څه نور چې نور ته څه ځای نه بېل نه شو نور څه ایشوز ورته رانغلل نو دی اوس چې نو اوس د ایولوشنري پروسس اوس چې هغه شروع شو لکه اول پاکستان پیپل پارټي 2008 کې 2013 کې پاکستان مسلم لیگ نون او 2018 کې چې نو پاکستان تحریک انصاف اوس چې نو برسر اقتدار دی دغه شانتې د دې کنټري په خاصیتونو کې یو خاصیت یو خوبي بله دا ده چې دلته یوت چې نو هغه یوت بلد چې هغې ته ویلی کېږي هغه یوت سیوا ده یوت چې نو هغه د ملک یو غټ سټرنث دی هغه د یو غټ هیومن ریسورس دی او چې د دې هیومن ریسورس چې نو هغه دا یو خپل یو سټرنث چې نو پاکستان ګڼي دغه شانتې آرم فورسز هم د دې چې نو د رقبې په لحاظ سره 33 دی خو آرم فورسز 6th largest armed force چې انفارچونیټلی زه چې دا یو دا خو دوی سټرنث وي خو زه چې دا آرم فورسز هغه نه انډیا له پکارو نه پاکستان له پکارو چې په خپل انټرنل عوامو باندې چې د هغې په هیلث باندې د هغې په ایجوکیشن یا د هغوی په نور ویلفیر دغه باندې دوی دا انویسټمنټ کړی وی نو دا به ډېره زیاته ښه وي ځکه چې کله هیومن ریسورس تا چې هغه ډیولپ وي ستا هیومن ریسورس چې هغه سکیلفولي هغه ټرینډ وي هغه ایجوکیټډ وي هغه نو ستا به چې دی نو ستا به کوم انسټیټیوشنز چې دي هغه که د ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي که هغه یونیورسټیز دي کالجز دي که هغه ستا بینکینګ سیسټم دی که هغه بل طرف ته ستا سوشل لایف دی دا به صحیح دا به بهترین وي او دلته دا به صحیح دا به بیا لوټي کړي داسې که موږ په دغه آرمز باندې او که موږ په ویپنز باندې هغې باندې انویسټمنټ کوو نو هم دلته به دغه ټایپ سیزونه او دغه ټایپ ایشوز به پیدا کېږي او د هغې وجه مین هم لکه دا ده چې کله نیګوشیشنز کېږي یو ملک کې خبره چې هغه اورېدل کېږي څوک خپله رایټ اف ایکسپریشن یا فریډم اف سپیچ دا یو ځای کېږي او هلته خلکو ته موقع میلاویږي هغه عوامي څیزونه چې نو هغه نو بیا حالو چې نو دغه ملک په حالو ترقي کوي که دغه نه نو بیا به هم دغه څیزونه بهر نه مونږ سره وړو هغه به امپلانټ کوو دلته پیوندکاري چې ورته وایي
زمونږ ایجوکیشن سیستم هم په پیوند کاري باندې دی، زمونږ چې نور سیزونه هم په پیوند کاري باندې دي. هغه راوړو او هغه د سوسایټي سره سیټ کېږي نو چې هغه دلته نه سیټ کېږي نو د هغې نه راز هم چې هغه پرابلم جوړېږي. لکه مونږ خپل لینګویج شو هغه ریجنل لینګویجز پکاره چې هغه ډیولپ کړی شي، ځکه نن په سبا دنیا کې چې هغه که انګلیس دا اول چې کلونیل لینګویجز چې کوم دي لکه فرض کړه انګلیش شو، هغې چې هغې د دنیا چې زیاتره لینګویجز چې هغه ختم کړه. نو anyway خپل ډسکشن ته راځو. It is ranked among the emerging and growth leading economies of the world, and it is backed by one of the world's largest and fastest growing middle class population. Middle class د سوسایټي کې دا ډیر زیات یو موږ وایو اپر کلاس دی، middle class دی، لوور کلاس دی. په دې کې په سوسایټي کې چې اکټیو رول پلی کوي هغه middle class دي. دا هغه خلک چې دا په کارخانو کې کار کوي، دا هغه خلک چې دا په پروفیسرز دي، دا چې ټیچرز دي، دا هغه خلک چې دا بینکرز دي، دا منیجرز دي. دوی چې دا سوسایټي د دې په وجه باندې چې ګروث کوي. middle class پاکستان کې شته، خو currently زمونږ middle class چې اوس په دې ګورنمنټ کې هغه middle class زمونږ روان دی lower class ته، او lower class چې هغه زمونږ مزید چې هغه پاورټي لاین نه چې هغه ښکته روان دی، مزید هغه غربت طرف ته روان دی. سو دا زمونږ یو سټرینث و، خو آی سی چې هغه middle class اوس چې هغه شانتي نه دی پاتې شوی. نو ایکسپیکټ کوو، امید لرو انشاءالله چې کمینګ ایئرس کې یا مزید به چېرته هغه بیا به ښه شي. دغه شانتې پاکستان political history since independence has been characterized by periods څنګه چې ما تاسو وویل چې military rule، political instability دا زموږ ډېر غټ یو ایشو ده په پاکستان. political instability مطلب چې یو ګورنمنټ لکه تاسو د 90 ډیکیډ ته وګورئ نو چې کله د پیپل پارټي ګورنمنټ دی، بیا د مسلم لیگ راشي 2-3 کالو دپاره، بیا دغه شان چې د پیپل پارټي راشي، بیا پکې مارشل لا راشي د 9-10 سال لپاره پکې مارشل لا، بیا د جنرال پرویز مشرف اله 1999 هغه چې نافذ کړه شوه. تاسو سر ته وګورئ د هغې اول چې کله گورنر جنرال دی، کله چې لکه ډېر زیات پولیټیکل انسټیبلیټي او د چې کله پولیټیکل انسټیبلیټي چې کله زموږ سره دلته پاکستان کې پولیټیکل انسټیبلیټي نو زموږ په پالیسیز کنټینیویشن نه کوي. هغه زموږ که شارټ ټرم پالیسیز دي که هغه زموږ لانګ ټرم پالیسیز دي. شارټ ټرم پالیسیز هغه د 5 سال لپاره چې کوم هغه یو پولیټیکل ټینیور کې چې هغه یو ګورنمنټ هغه جوړوي هغه امپلیمنټ کوي، هغه شارټ ټرم پالیسیز دي، هغه افیکټس دي. لانګ ټرم پالیسیز چې هغه د 50 ایئرز لپاره د 100 ایئرز لپاره هغه چې هغه چلیږي. زیاتره ډیولپ کنټریز هغه دغه لانګ ټرم پالیسیز چې هغه چې هغه جوړوي. نو زموږ د پالیسیز کنټینیویشن نه کیږي، او زموږ هر ګورنمنټ چې راشي نو هغه خپل هغه مینیفیسټو راخلي او هغې سره هغه که بیا زیاتره د پیچلې ګورنمنټ د هغې چې کوم دغه نو هغه سټاپ کېږي هغه پالیسیز هغه، نو هغې د وجې نه چې دی نو هغه د هغې هغه فایده چې دی نو هغه نه حاصلېږي. پولیټیکل انسټیبلیټي په پاکستاني معاشرې د هغې د وجې نه چې دا ډېره زیاته زموږ وګورئ د هغې سره زموږ انسټیټیوشنز چې دي هغه نه دي ډیولپ شوي. زموږ ایجوکیشن انسټیټیوشن ته تاسو وګورئ زموږ څومره پرابلمز دي پای کې. زموږ تاسو اکانومي ته وګورئ چې هغه په 2018 کې 17 کې چې هغه یو ډېر ښه پاکستان چې په ایشیا کې ډېر په ټاپ باندې روان و. اوس چې د ټولو نه ویک اکانومي په ایشیا کې چې هغه د پاکستان دی. The country continues to face challenging problems. Pakistan the problems like a common problem the Pakistan or the India overpopulation the India or the Pakistan the introduction about زمونږ او د هغوی د ریلیشنز د پاک انډیا ریلیشنز د دې بیکګراوند سره د پس منظر سره دا ریلیشن دا ګډ ریلیشنز دي په څه وجه باندې دي، که دا بیډ ریلیشنز دي د دې فیکټرز څه دي. سو there are certain factors که هغه موږ وګورو د پارټیشن آف انډیا په هغه ټایم کې انډیا اینډ پاکستان په هغه ټایم 1947 نه بعد چې کم چې زموږ په ایسټس باندې کم ایسټس هغې واخیستل، کم ایسټس پاکستان ته راغلل، د هغې یو محرومي چې دی هغه پاکستان کې چې پیدا شوه. کم چې یا چې کم چې دی هغه تقسیم کړنده و چا چې دا څیزونه تقسیمول
هغوی پکې کم رول پلی کړی دی، هغوی پاکستان طرف ته بایس دي. سو هغې کې بیا دغه شانتې ورسره ډیمارکیشن اف باونډریز اف بوت د سرحدي چې کوم سرحدونو تعین و هغې کې دغه شانتې څه سټیټس چې هغه انډیا واخیستل، حالانکه هغې کې هغه مسلم میجورټي سټیټس وو په زبردستۍ باندې. دغه شانتې پاکستان سټیل هغه چې کلیم کوي. ورسره چې دی نو د واټر ایشو وه، هغه شانتې کمیونل رایټس کوم چې مایګریشن پاکستان نه انډیا ته کېدو مسلم یا د هندوز چې انډیا ته کېدو یا د انډیا نه پاکستان ته چې کوم مایګریشن کېدو، نو د هغې د سیټلمنټ د ریفیوجي ایشو دا ډېره غټه ایشو وه. د ماډرن ورلډ کې دا یو غټ مایګریشن و، تاریخ یو غټ مایګریشن و. دغه شانتې انډیا پاکستان بلیم کوي چې د پاکستان چې نو دا ټیرریسټ چې هغه سپورټ کوي په کشمیر کې، او کشمیر کې چې کوم دا ایشوز دي دا پاکستان چې هغه پیدا کوي. یا پاکستان څه کلیم کوي، پاکستان دا کلیم کوي چې دا چونکې مسلم میجورټي سټیټ دی، سو د کشمیر چې کومه د خلکو چې کوم ډیمانډ دی هغې مطابق دا ایشو چې هغه سالو کړي. خو انډیا او پاکستان باندې لیګیشن دا لګي چې دا سچویشن دی دا پاکستان پیدا کړی دی. نو دغه یو مسټرسټ دی په دواړو کې. د ټولو نه پکې میجر ایشو د پاک انډیا کانفلیکټ کې هغه پکې د کشمیر ایشو ده. که د کشمیر ایشو چې هغه سالو شي نو د هغې سره به نورې ډېرې زیاتې کوم چې د هغې سره ریلیټډ مسلې دي هغه به د هغې سره حل به شي. دغه شانتې د دواړو ملکونو په نیوکلیر پروګرام وار اف ډیټرنس هغه چې نو د پاکستان او د انډیا هغوی خپل نیوکلیر پروګرام چې هغه ایډوانس کوي. پاکستان خپل نیوکلیر پروګرام یا آرم فورسز یا چې ویپنس شي هغې کې ایډوانسمنټ راولي، د هغې چې بیا نمایش کوي هغې ته، هغې دې ته کوي. نو ویپن هغه که دواړه د یو بل شي نه که انمي دواړه د یو بل شي نه انمي ګڼي، نو د هتیار مطلب دا دی چې هتیار مینز ویپن مینز وټ ویپن مینز وار. نو د هغې د وجې نه هغه مس انډرسټینډینګ نه بلکې د هغې د وجې نه چې یو بل باره کې بې اعتمادي هغه مزید سیوا کېږي. دغه مزید په سیاچن چې کومه ایشو ده دغه شانتې پاکستان بلیم کېږي دا فنډامنټلیسټ ایلیمنټس یا بنیاد پرست دي خلکو کې چې نو انتها پسندۍ جذبات وغیرہ دا په خپل سویلین کې پیدا کول، جهاد وغیرہ هغه انډیا بلیم کوي پاکستان دغې دپاره. او مزید چې دی دغه شانتې نور سمګلینګ ډرګز د ډرګ خاص کر کینبیز شو افیم شو د هغې کراس بارډر چې د هغې سمګلینګ کېږي. دغه شانتې نور بیریرز دي هغه ټریډ بیریرز دي تھرو پاکستان ټو ادر کنټریز. سو دیز مختلف دغه دي مختلف فیکټرز دي چې د هغې د وجې نه دواړو کې مسټرسټ دی او د هغې د وجې نه چې د دې ریلیشن ګډنس طرف ته ښه والي طرف ته چې هغه نه ځي.